بسم الله الرحمن الرحيم فصل ولا ينعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة وقت بغدي لگران دیکھا ما ته ټول متوجي شي بر وګورئ مسله راته دا بیانې چې شرکتي مفاوضه بلکې دا نور شرکتونه شرکتي عینانم یادې دا د مضاربت مسلم ده چې دا به اعلی منعقد کیږي چې شرکت په دراهیمو کې وشي دنانیرو کې وشي او کوم فلوس نافقه دي مروجه کرنسی دا کوم چې موږ وته پیسې وایو افغاني پاکستاني ډالر درهم ریال پدې کې وشي عام سامانونو کې څوک شرکت مفاوضه یا اعلان کوي هغه نه دسي پوه شولې به راځي ورلا البته امام مالک رحم الله فرمای کچری سامانونه مکیلی او موزونی او جنس د سامانونو یو وی یو سرم مکیلی شه دی بل سرم لکه غنم یو سرم وزنی شه دی بل سرم وزنی شه دی غنم خونن سبا وزنی شي بخا مکیلیو او هغه جنسم یو لکه وربشي غنم جنس یو دی کنه او به شرکت کوي به سیدا څوک وی امام مالک رحم الله من وینا سامانونو کی نه کیږي ولا ينقد الشركه ان منقد کیږي شرکت الا بالدراهم والدنانير مگر بدراهم او دنانير والفلوس النافقه باندې هغه پیسې چې هغه نافقه مروجي فلوس اصل کې برګوريږي د سونی او د چاندۍ نه علاوه کوم وسپنې دي کنه د دینه به جوړول لګنن سبا چې دا 15 او د 2 روپو وچو سفر چلیدلو څو سکی چې دي دغه شنشه بو د فلوس ویلو پوهیږي په خود سونه او د چاندۍ نه علاوه وقال امام مالک رحم الله فرمایي يجوز بالعروض سامانونو کې جایز ده بيبسي چره اچھا ما خو ویلی چې سامانونو قید مو لګولو د سیده مطلق ښه سامانونو کې جایز ده او مکیلی او موزونی اشیاء کې جایز ده خو اذا كان الجنس واحدا چې جنس د دواړو د یو کس سره کمال یو د بل سره کمال د دواړو جنس یو وی پوه شولې به البته یو اعتراض کتا سو کې چې امام مالک رحم الله مخ کې ویلی د شرکت مفاوضه متعلق چې دا خو نه پیژنم او دلته وی په عروض او په مکیلی موزونی اشیاء کې جایز ده تا څه کې ذریعہ کې څه ختمه څه کې دې متوجه شماله پوهیږي کنه لگا نه دې څه جواب دی یا خدا دې چې دا د بازي مالکیه او رائے ده اغي ذکر کوي آیا د امام مالک رحم الله نه دوه رائے نقل دی واغه او یو دا آیا چا ویلی هغه غلطی شوی د امام مالک رحم الله دا خبره نه د کړي چې نه پیژنم برحال صحیح دار چې دوه روایت دي نقل لي ګوري خنو ولی جایز د په سامانونو او مکیلی او موزونی اشیاء کې داغ د مفاوضه وای که مکیلی اشیاء کې وکی موزونی اشیاء کې وکی یا سامانونو کې وکی نو دلتم عقد وشو په یو معلوم راس المال باندې معلوم راس المال باندې عقد وشو او په دراهم او دنانیرو کې په معلوم راس المال باندې عقد کیږي نال ته صحیح دلتم صحیح لانها وقدت زګدلت شرکت مفاوضه د منقدش ولا على راس مال معلوم پر راس مال معلوم باندې فاشبان نقود سره مشابهت را له بخلاف المضاربه برګوري امام مالک رحم الله تمنګوایو ته مضاربت جایز نه غني د دراهم دنانیر او فلوس نافقون علاوه په سامانونو کې خو جایز نه غني کنه او دا جایز غني دا ولی پوه شوي به نو اوريخه د فقه یو مشهور قاعده د حدیث نه ثابته ده ربح ما لم يضمن دا نه د جایز چې اوسله ګټه کوي او تاوان پینی امرسی خوري او غسی نه خوري دا نه د جایز شریعت کې دا څه نشته او مضاربت تراشي مضاربت ته الته د عبدالرحمن مال پیسې راکړي ته به کاروبار کوا نو بس کله پیسې هلاک شولې نو مضاربت کې قانون دا دی ټول پیسې د پیسو والا هلاکیږي مضارب باندې عامل باندې توان موان ناراضي حالان کې ګټه راضي ورلا نیمه ګټه د مثلا پیږي کنه نو ګټه ورلا شتره توان به ندل د ربح ما لم يضمن دا کنه ده
نو عقد مضاربت کی ربح ما لم یضمن د قانون خلاف دی بهم جایز ده امام مالک رحم الله وی چونکی مضاربت خلاف القياس جایز شوی خلاف القياس حکم شي خلاف القياس ثابت شیخ بل مورد پورې خاصی کنه او موردی التبنس کی صرف دراهم زنانیر او فلوس نافقه راغلی دي نور سامانونه نه دي نشو په قياس کوله پتن لګي پوه شوي کنه اعتراض په څه شوی چې مضاربت کې ولی دغه شرط غني او نور سامانونه ايام مکلی موزونی اشیاء کی جایز نه غني جواب سره چې هغه خلاف القياس ثابت هو ځکه هغه کې ربحه ما لم يضمن و او کوم شي خلاف القياس ثابت شي خپل مورد کم دی دراهم دنانیر فلوس نافقه دي پیږي به متوغري بخلاف المضاربه لان القياس قياس يباها دا انکار کوي د مضاربتنا ولی لما فيها زکه بده مضاربت کی من ربح ما دي کې دا سیګټوي لم یزمن چې داغي زمان نوي یا لم یزمن زمینه یزمنو لم یزمن چې سړی داغي زمين نوي سمیا باب نه دیکھا نو مجهول او معلومه څنګه صحیح ده نو فتقتصر على مورد الشرع نو مضاربت ببنوي په زید شرع باندې ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس صور لسما ماده دا موږ اسامي قياس کې نور انور قياس کې ویلو کنه شرایط کې اول شرط دا ولنا موږ د بر دلیل ووري انه يؤدي الى ربح لک برو ګورې دی توجه دا په سامانونو کې مکیلی سامانونه کې موضوعي دي کې شرکت مبوده نه د صحیح دا موږ مسله وکنه صرف دراهمو کې صرف دنانیرو کې صرف فلوس نافقو کې صحیح دین علاوه نه د صحیح وجه سره تاسو ووري لکه اوس دا نور زاده د سره غنم دي ما سره غنم دي صحیح شو بالفرض او تقدیر د سره من غنم دي او ما سره سوري دوه من دي نو ما د چې شرکت غواړو تاسو لګ متوجي شي بس من یاد کا د سره من غنم دي ما سره من غنم دي د من غنم بالفرض او تقدیر د ضرور بودي زما من غنم د سودي ضرور بودي توجه کوم شریک شو او زره پاسې کوم د خپل من غنم چې د ضرور بودي په 2000 خرج کما او دار پاسې کی خپل من غنم چې د ضرور بودي په زرو خرج کی نو د سره بزما 500 روپۍ شي ته صحیح ده کنه او د دبا ما سره ما په 2000 خرج کړ 100 روپۍ شي زر د څه ده کنه دا اوس راشي دا کم غنم چې ما خرج کړ د زرو په ځمانه بچو 2000 نو دلمه دا مال 500 ګټه راکې او زول څو ورکو مزر 500 زیتی ګټه ورکو ما کنه دا زیتی ګټه چې دل زور کومه دا ربح مالم یزمن دا ګټه ته ملاویږي توام نه بدمه نشته او ربح مالم یزمن صحیح ده زکه بده نور سامانونه کې نه رسې پتن لګي پوه شوي کنه پیره به اوري ګران دي په سامانونو کې شرکت مفاوضه ټیک نه ده ولی الته هر شریک خپل سامان خرڅي نو د سرم غنم دي مثلا من ما سرم دي زما غنم منم د ضرور پودي دا غم د ضرور پودي نه دای بازار خرڅ کی زما لب کی 100 روپے نیم شرکت دی نیمه به زما شي او زه به څو خرڅ کوم بل فرض په 2000 نو دب کې مال به کې 500 راکړې زه به څو ور کوم زر نه دته خو 500 د 500 مقابله کړی دا 500 زیتی را لیکنه دا ربح او تراله او د دې ربح زمانو دا غنم خو ترڅو ما سو زمان بدنو کټه ورته بلا زمان رااله دي ته ربح مالم دی وجنه سینه ده وته ګورئ ولنا انه يؤدي دا متادی کیږي ل ربح مالم یزمن ربح دا غشته چې دغه زمان نوي څنګه لانه اذا باع كل واحد ووركنا هغه دا چې خرج کی روایت بدی دواړو کې منهما بدی دواړو شریکین کې څه خرج کی راس ماله د مخفل غنم خرج کی زم خرج کما وتفضل الثمانانی او کې می پیسې چې وکي هغه کې تفاضل دغه غزر وکي او زما غڅ وکي دو درا فما يستحق احدهما هغه چې مستحق جوړیږي د حصے په دواړو کې یو من زیادتی د زیادت نو فی مال صاحبه دا چې د کم زیادت د 500 روپو زیتی مستحق جوړیږي کنه زما په مال کې زه خو داغه د 500 شوم هغه زما کې څومره شو د زرو نو د 500 زیتی شو کنه نو هغه چې مستحق جوړیږي د نورزاده
د زیادت د 500 زیتی روپو من مال صاحبه زما په مال کې دا ربح ما لم یملک دا ربح دا غسر چې دای مالک مالک یملکو ده کنه یملک دوله ټیک دی مجهول ویل شنو یملک معلوم وایو ګورئ دا ربح ما دا ربح دا هغه شی د ګټه لم یملک شمالی کې نو جوړ شوی یا لم یملک چې مالک نه دی وما لم یزمن دام دوله ویل شي پوهیږي به کنه ربح ما لم يملك ربح ما لم يزمن بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتري في ذمة إذ هي لا يتعين برو ګورئ البته کچری په دراهم او دنانیرو کې شرکت کو د دم 100 روپۍ درهم دي زمام زر دي نو کدا په یو شی والی کګران د 100 روپو د 200 روپو شی بازار والی کنه او که د 100 بازار والی او ذکر د 100 بازار والا او که د 100 او که د 200 والا بازار والا اتفاق نه کوي اسیم پیسې په تعین باندې متعین کیږي نه خو نه درنه کولکا دا کدل تم دا احتمال راځي کنه چې دا بازار روپو باندې د 100 روپو سامان والی او زه بازار درهم باندې د 100 روپو سامان والم د 200 نو دا به مال 500 روپۍ ګټه راکې زه وسور کوم زر دلته ما غشن شو کنه وینه پیسې په تعین باندې متعین کیږي ما چې بازار روپو د 200 سامان غستلو د ما ول د دې 100 روپو سامان را کسړی ول ټیک دا نه د سینه شولا چې هم د دې زما د 100 روپو سامان دی ځکه پیسې په تعین باندې نه کدا غو روپۍ زرواله مو دغه بایله ورکوم د سامان والا لا غلانجی کولې شي نشي پوهیږي کنه به نه دانش ویلې چې دا سامان کوم غسته هم زما د پیسو دی پیسې په تعین نه متعین کیږي سامان چې ما واغستلو د شریکو پیسو لري د څه مسله شو پوهیږي که وګورئ بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما زکا سمن دا غشي یشتری مثلا چې زیالما فی ذمت یا غزما په ذمه کې شو په ذمه کې شو څه مطلب غزما په ذمه زمنګ دواړو په ذمه باندې رال کزه خپل ورکومم دا تعین په تعین سره دا متعین کیږي نه اذ هي لا يتعين زکا سمن دا په تعین سره نه متعین کیږي فکان ربح ما زمن انا دا ګټه شوله خو د هغه شي چې زمانیم دی ګټه به توان شو تاسو پوه شئ کنه بره ګورې لکه بل ووري دویمه وجه که په سامان کې شرکت قائم شو د غنم دي زمام غنم دي په دې کې به اول څه کوي شرکت د بالا خرڅول وکاو به پیسې راشي شریکيږي با اګه بدرایم او د نانیرو کې به ډایرک شرا کو خستل وکاو خو نه درنه کو سامان کې به اول څه کو او بدرایم او د نانیرو کې به شرا وکاو توجه او یو سلی خپل شي خرڅي او بل ورته وي خرڅ کني مګټه مال راکوه دا خبره غلطه ده چې خپل شي خرڅ ګټه ټوله دا غدا نیمه مال راکوه دا وکالت ټیک نه دی موږ نن وکالت باب شروع کوي که اوله مسله دا ده چې وکالت پاغه شي کې صحیح کیږي چې سلی اوله مسله چې ذکر کړی دا ده چې سلی د خپل کم کار کولای شي باغې باندې بل وکیل جوړولای شي نظم مال چې دی پدې کې دا نور زاده خپل تصرف کولای شي زما په مال کې نو ما پکې وکیل جوړولای شي نه شي ښه دې کې دا مسله دی وسري بل ته ویل چې تاسو کوم مال در سره دی خپل مال دی سمندر کې وارته وا اورته وارته هغه وارته ولو چا چې ورته ویلی هغه په تاوان پاغه نه راځي نه به ارته ولې کنه ځکه وکالت ټیک نه پته نه لګي بوې شوي کنه په بهرحال غوښ شي وته نو کچری په پیسو کې ملګری شو نو اول بچکو شیرا او که په سامان کې ملګری شو اول بچکو بیا نو کزه خپل سامان خرڅو موزه داغه وکیل شمنه دا وکالت ټیک نه دی نو که خرڅ کنټرول زما دی او کاغه خرڅي نو کوم عقد قائم شوه د وکالت په کې ټیک نه دی که خرڅي ټول لاغه دی او په شرع کې دا جایز ده چې پیسې د دې عبدالرحمن دي زو تملال شماله کتاب والا خپل پیسې ورکه وکالت په کې ټیک دی شرع کې سره نو دراهمو کې ټیک دی ځکه هغه کې شرع کېږي کسې مونږ ویلو لکه وګورئ کم دی ولأن اول التصرف ځکه اول تصرف فی العروض په عروض کې هغه بیعوي او په نقود کې شراوي او بیع احدهما او خرڅول د یو کس مال او خپل مال په دې شرط الا یکون الاخر شریکا اخر شریکا چې بل بور سره پکې شریک وي ځکه
بل دا وکیل جوړ کړی دی په سمانه په سمانه کې به شریک وي لا يجوز جائز نه ده او وشراء احدهما شيئا او د یو کس یو شی راخستل په خپل مال باندې الا يكون المبيع بينه وبين غيره سره دې مبيع بر دا او د غیر شریکي دا جائز ده جائز واما الفلوس النافقه تاسو پیږئ کنه برحال په دراهمو کې سیدا په دنانیرو کې سیدا او په فلوس نافقه مروجه پیسو کې سیدا ولی تروج رواج الاسمانی زکه هغه مروجي بشان د پیسو فول حقت بها نو دغه فلوس د ملحق شو د اسمانو سرا یعنی د دراهم او د نانیرو سرا قالوا متاخرون ویلی برګور یلکا اهم مسلې کوم بهګه اسیم سبق ډیر نه کیږي نو اهم مسله دا د کم فلوس چې دي کنه لازم کوم مروجه پیسې چې دي کنه دا په حکم د چاکری فلوس کې راځي ول فلوس خبره ختمه کما فلوس کې امام محمد رحم الله رائے دا چا کې فلوس کې وای دا په حکم د دراهم او د نانیرو کې دي لہذا توجه څنګه دراهم او د نانیر په تعین سره متعین کیږي نه دام نه متعین کیږي څنګه دراهم او د نانیرو کې یو درهم په یو درهم صحیح دی او یو درهم په دوه جایز نه دی یو دینار په دوه دینارو کمه زیاته به جایز دی نو فلوس کې دغه کار دی یو فلس په یو فلس جایز دی یو فلس په دوه نه دی جایز دا څه کوي امام محمد رحم الله پوه شوي کنه به نو فلوس له حکم د دراهم او د نانیرو ور کوي نو چا ویلی دا فلوس مسله سره د امام محمد رحم الله د ځکه هغه په شان د چا ګرځي دراهم او د نانیرو نور قصه بسيروس تكم والله بركو قالوا هذا قول محمد ولي لان هذا امام محمد رحمه الله چدي لان فلوس چدي ملحقه دا بوسط نقود سرا دراهم او دنانين سراین دغه بنسبان دي حتى لا تتعين بالتعيين تر دې چې په تعین سره متعین کیږي نه ولا يجوز دغه بنسبان جائز نه ده بيع اثنين بواحد د دوه فلوس به یو باندې بیا یعنی ما چې دا به درکمه تدوره کا علامه ورفا دا خبر مخکنه معلومه ده تاسو ته بنور کتابونه معلومه دا مطلب ده اما عند ابي حنيفه او ابي يوسف رحم الله برګوري امام شیخین وی شیخین دا برکم الکان چې ما ته نه ګوري او ته نخ کړم هغه غلطي کوي سر دی روچته خو چې ما زینه ما اوري شیخین وی کنه د فلوس نافقه د حکم دام سامان کی دي نو که یو فلس په دوه خرڅه جایز دي هم سامان کمې زیاته سره خرڅول شي کنه شي جایز ده څو کوئی هغه په حکم دامن عام سامان ګرځي او عام سامان په تعین سره متعین کیږي په دې خو پیږي په تعین سره متعین کیږي او نه متعین کیږي په دې قصو پیږي کنه ګوره پیسې په تعین سره څه مطلب دا دکاندار د مالوري جرا کا د 100 روپو راي کړی کنه 100 نوٹ مې وتنی ولې واپس مې جب کې خو درو او بل می ولا ورکو دا وی نه علما اقبره کې جبر به کیږي والا پیسې بتاین نه متعین کیږي کوم چې تنی ولې ونوټ اگر که متعین کړو به هم متعین شوه حق ستا باغی کې نه دی جوړ حق ساز ما په ذمه شو د 100 روپو کار یو در کومه او بتاین متعین کیږي مطلب دا اندا بیگ د زیاده تونی سم دا بیگ بدر کم مال اوري جرا کا اوی دا بیگ کې د بل څور کومه دا وی نه قبره کې دلته حق دی څنګه دا بتاین معنی پوه شوي کنه به اوس راځي والله نو د شیخانو بنظمانی فلوس نافقه دا بتعین باندې متعین کیږي چې بتعین متعین کیږي دا خدام سامانو بشان شو عوام سامانو کې عقد مفاوضه ټیک نه ده کنه نو بدی کې ټیک نه ده اما عند ابي حنيفه و ابي يوسف رحمه الله يجوز الشركه والمضاربه شرکت او مضاربه ټیک نه دی بها فلوس نافقه باندې ولي ان سمنيتها زکه داغو سمنیت تتبدل ساعه فساعه دې فلوس سمنیت خو بدلیږي را بدلیږي نن سمن دي سباله به استلا جوړ شي لکه دا سمنیت ختم لکه بخانی روپۍ وې کنه ختمي بس هم سامان دي جوړ شي او بدلیږي را بدلیږي او تسیر سلان عام سامان دي جوړ شي لکه اوس یو د حکومت اعلانو کې دا 15 روپۍ چې دي کنه د سکی د دینه د حیثیت ختم شو بس به ته شوس پنه جوړه شولا به کې بر څور بو خرڅ اخلي
وتسير سلان دا ګرځي سامان ويرى نبي يوسف رحمه الله امام ابو يوسف رحمه الله نه یو روایت دی امام محمد رحمه الله په شان نقل لشي دا پتاین سره نه متین کیږي د ابراهيم او د نانیرو په شان دی حسین دی سیداره چا د چا ملګری دی امام سے مثل قول محمد والاول اول خبره چې امام ابو يوسف رحمه الله دی امام سے مرګری دی هغه اقیاس ده هغه اظهر ده چې بدی فلوسو کې سینې شي مشار شرکت او مضاربت ونبي حنیفه رحمه الله نه نقل لي چې صحت د مضاربت بیا فلوس باندې وي ټیک دي برحال مفتابه راي دا ټول بار ګوري د شیخانه بنظمانی فلوس په حکم دام سامان کې دي امام محمد رحم الله بنظمانی په حکم د چا کې دي د نانیرو درایم او د نانیرو کې فتوا د امام محمد رحم الله په قول الله دا مسله د شولا وسره شیخ خپل قصيلا دا کوم مروجه کرنسی دا کنه پاکستانی روپی دی ډالر دی درهم دی ریالونه دی افغانی روپی دی دا په حکم د فلوس کې دي په حکم د چا کې دي نو د امام محمد رحم الله بنظمانی کزرګون ویسی زوړ او نوی لزګونان اخلي کنه کمه زیته سره حرام دي ها همدغه مفتابه رایم ده او د شیخانو بنظمانی جایز دي مروجه پیسې زر ورکه 2000 ټول جایز دي خو شیخانو په قولهم فتوا کړه لکنه سود به بيخي کولاو شي نو فتوا چا په قول الله امام محمد رحم الله البته مروجه پیسو کې په حکم د فلوس کې دي به سر په کې نه چلیږي ډالر په پاکستانو روپو مانیالي دا جنسم بدل لکمه زیته هم جایز ده او قبضه په وجه نه ده ضروری دا به سر نه ده ښا دغه فلوس کې هم دغه حکم ده نور قسمه ان رسولان دي ګوري قال قدري مولا فرمای مولوی سبق ویل کنه دي مستقیم مولوی سبق ویل کنه نه خو نه راځي کنه ناراضي کنه صحیح وای سبق نه پوره کیږي به ها تو ګرسته کتلې قال قدري مولا فرمای ولا يجوز الشركه بما سوى ذلك الا يتعامل الناس بالتبر والنقره فتصح الشركه برغور لك بس دا غدري شي نو کی شرکت ټیک دی دراهم دنانیر فلوس نافقه نور کې نه دی صحیح البته توجه تبر د سونه او د چاندي اغه ټوکړي چې دا غینه لا نزي ور جوړ شوی او نتی دینار درهم جوړ شوی دغه د تبر وای او نقره چیلی شوی خلاصه نه جوړ شوی غي ته ویل کی نو د سونه او د چاندي کوم دغه ټوکړي موکړي دي په دې با شرکت مفوضه به دي کې صحیح کني وای نه به صحیح پکې ځکه پیسې نه دي البته کې شری بدی باندې بیا شروع شولا دله د سمنو درجه میلاو شولا د کرنسي وای بدی کې صحیح فلوس په شان ولا يجوز شرکت نه صحیح مما سوا ذالک دغه علاوه کې الا يتعامل الناس مگر دا چې عمل خلق شروع کی بالتبری بتبر باندې والنقره تعریف می وکړل او نقره باندې فتصح شرکت بهما بدوړو کې به شرکت صحیح ده هکذا ذکر فی الكتاب دغه شن قصه ذکر ده په کتاب کې کتاب مختصر القدری کې اور راشي جمع صغیر مسله واوري جمع صغیر کې ویل دي چې مفاوضه دا په مساقیل ذهب او فضه کې نه ده صحیح یعنی په ټکړو د سونه او چاندي کې نه ده صحیح او قدرت کې څه وایي صحیح ده وګورئ وفي الجامع الصغير ولا يكون المفاوضه مفاوضه بنوي بمثاقيل ذهب بمثاقيل مساقيل کی ذهب بدل دیتے کا کاغذ ذهب او کر فی الذوی ومراده مراد امام محمد رحم الله د مساقيلنا تبر دی ندل توینی دي سي مخ کې قدرت مولا ول سيدي برحال برګوري دا کوم د جامع صغیر ول روایت د صاحب د هدايه وی دلته امام محمد رحم الله تبر او نقره له درجه د هم سامان ورکړي په تعین باندې متعین کیږي وي پوهیږي ځکه درایم او د نانیر خوله جوړیږي چې باقاعده ټاپه په ولګي او غسیکه جوړ شي دا خلانه دي جوړ
فعلى هذه الرواية اعتبروا سلعة دا سامان دے يتعين بالتعيين ویل کنا نہ چکل سامان شو نہ بے شرکت پہ صحیح دے فلا يصلح صلاحیت نلی رأس المال صلاحیت نہ لري د رأس المال نہ بمضاربات کی او نہ بشرکات کی بوئے گئی کنا اسخام سامان شو وذکر فی کتاب الصرف البته برګوري جامع صغیر کی د کتاب الصرف په بیان په باب کې کتاب الصرف کې امام محمد رحم الله مسله ذکر کړی دا او دغه تبر ته منزله د درهم او دینار ور کړی دا یعنی په تعین معنی نه متعین کیږي چې په تعین نه متعین کیږي نه به شرکت او مضاربت هم صحیح شو پیږي کنه پی وذکر امام محمد رحم الله ذکر کړی په کتاب الصرف د جامع صغیر کې شان النقره چې لا يتعینو مسله څه بیان کړي تاسو لږ برو ګورئ اصل کې د بویو یو قاعده د بیع کله چې یو سړی مبيع خرڅ کړله او لا قبضه مشتری ته نه دا ور کړي او مبيع هلاک شو بیع ختمه بیع دار مدار په مبيع قبل القبضه چې مبيع هلاک شي بیع شي ختم شي پوه شوي په بل مسله ک قبل القبضه سمن هلاک شي باک نه کوي کنه نو بل دی ورکی کنه مثل دی ولا ورکی دار مدار خو به سمانو نه دي سمن درجه خو د واسب ده مبيع سمشتا په دې دوه مسلو پوه شوي راشي وس الته امام محمد رحم الله مسله دا ذکر کړی چې دې سلیمان امام مثلا خرڅ کړل نقره تبر نه په خرڅ کړه او لا حواله کړی می ورته نه دی او هلاک شو وای بیان ده ختمه درجه ولد مبيع ورکړه کړه سمانه ورکړه ولی وای نور دی ورکی ولی په تعین معنی نه متعین کیږي نه ورسېدلې نو درجه ولد درهم او د دینار ورکړه دی وجنه په کار د شرکت په کې صحیح شي څه ویلي حتی لا ينفسخ العقد تر دې چې عقد نه فسخ کیږي به هلاکه په هلاک د دې نقری باندې قبل التسلیم کلا تسلیم مشتری د اسپارل نبی نفعلات تلك الروايات دي روایت تک وسګورو يصلح صلاحیت لري در اصل مال فيهما پدواړو کې مضاربات کې شرکت کې نرسي بي وهذا واستدي سوجه د بار ګور لکه ګران چې مې رانی ولې دي اوس به سر تر رسو دې سوجه یو پیر نقري او تبر مبارک ویل نه بتین باندې نه متین کیږي دراهم او د نانی رو بشان شرکت مضاربت پکې صحیح دي بل بیری ویل بتین باندې متین کیږي د سامان بشان شرکت مضاربت پکې انا دي صحيح راضي والله وهذا لما عرف انه ما خلق ثمنين في الاصل هذا د دې روایت وجه بیانې وې سونی او د چاندي کمی ټوکړي دي کداغه نه درهم دینار نه جوړ شوی نه دي ته جوړ شوی کنه ځکه سونا او چاندي خلقتن سمن پیدا شوی دي دا اصلي سمن دي کدرهم ته جوړ شي دینار ته جوړ شو کو نه جوړ بهر حل لڅ دي سمن دی پتین معنی متین کیږي نه داغي دلیل دی ګوره انه ما خلق هذا دوړه پیدا شوی ثمنين في الاصل اصل کې سمن دي الا ان الاول هذا اول بار دلیل ګوره اول روایت کې ویلو کنه چې درهم دینار تینې جوړ شوی هغه بوري دا سمن نه دی پتین معنی متین کیږي نه هغه وای چې ټیک دا سمن دی خو چې ټاپه خو په ولګي درهم دینار ته جوړ شي کتلانه جوړ شوی نبي هم سامان په حکم کړي الا ان الاول اول اصح دی ولی لانها زکدا نقراو دا تبر وان خلقت اگر کدا پیدا شوی لتجارت فی الاصل په اصل کې تجارت د پاره پیدا شوی سمنیت ټکه مو آیا سمنیت په کې کله راځي چې کله په کې ټاپه ولګي موږ ته سمن جوړ کو لكن السمنيه تختص دا خاص تی به ضرب المخصوص په مخصوص ضرب معنی قسم معنی ټاپه په ول شوی لان عند ذلك لا يصرف الى شيء اخر زګه دغه صورت کې چې کله به ټاپه ول شو بل طرف ته بناوړي به تشي بیسي هم سامان مامانتي نه ته څوکلوخي جوړي او نه عام سامان په طرز خرڅيږي به خو بیسي شي ظاهرا بظاهر کې د سیده به ظاهرا بل طرف ته څوک نه اړي الا ان يجري التعامل باستعماله ما ثمنات کمره ها دغه کنه ها برګوري ک ټاپه پینې وهل شوی درهم دینار ته نه دی جوړ شوی خو خلکو به تعامل شروع کو به تور سمن استعمال اول به به فلوس نافقو په شاندام څه شي سمن شي به به تعین معنی متعین کیږي نه به به کې شرکت او مضاربت څه وی صحیح وي
الا یجری التعامل مگر دا که جاری شي تعامل به استعمال ما دې دوړو به استعمال معنی د څه تعامل د سمن تعامل فینزلو دا برکوشي فینزلو التعامل دا تعامل برکوشي بمنزله الضرب په منزله د ټاپي وهالو ګویا ټاپي پیواله تعامل بد شي لکه چې درهم دینار ټاپي پیواله فیکون ثمنا ثمن بشي ويصلح راس المال او صلاحيت براس المال هم لري ثم قوله ولا يجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والعديديه والمتقاربه برګوري لکه د کوم قولي چې کړه قدرین مولا ولا يجوز بما سوى ذلك ما اشرو کې ویلو کنه کم دی کیو کم دی کیو ادا کنه ولا يجوز الشركه بما سوى ذلك الا يتعامى دا ویلو کنه برو ګوري صاحب ته هدايه وي بما سوا ذلك جائز نه دي بما سوا ذلك نه څوک مراد دي مړه عام سامان کاغه مکیلی وی کېل کیږي کاغه موزونی وی وزن کیږي کاغه معدودی وی درجنو باندې خرڅيږي متقارب عددیات ورته معدودات لکه انډ منډ شو غزان دا په درجنو چې خرڅيږي په شمیر چې خرڅيږي نه کوم کیلی وی کوم موزونی وی او کوم معدودی وی بهر حال شکل سمن نو بدی کې به شرکت او مضاربت سي نوي وګورئ ولا يجوز بما كما ثم قوله بقول لقدر مولا ولا يجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل مکیلی تم شامل له موزونی تم شامل له والعدديه المتقاربه او هغه عددي چې کوم متقارب ویني دا احد افراد یو بل ته یو نږدې وي عددي متقارب پیژنې الګا هغه اشیاء چې دا غیر افرادو کې فرق نه کیږي یا کیږي خو څوک اعتبار نه ور کوي مړ یو شانی غني ټول په درجنو چې خرڅيږي او کوم چې عددي غیر متقاربه غدي چې دا غیر افرادو کې دومره تفاوت چې غیر خلک څور کوي لکه هندواني یو شان خو نه کنه په درجنو غو نه خرڅيږي غټه وړه پکې انډو مالټو وغیرہ کې په درجنو خرڅيږي یو شان وګورئ اول په فرق نه کوي نو څوک له اعتبار نه ور کوي بهرحال چې عقد شرکت بګنه د صحیح هغه مکیلی یو که موزونی کا د متقارب وي ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط برو ګره لکه به قصدا تاسو څنګه ګرانه د سماتم ده په یوګوري مشکلي موږ دا ویل چې درهمو د نانیرو فلوس نافقو کې شرکت سید دینه سواس نه دی صحیح که مکیلیم نه دی صحیح که موزونیم نه دی صحیح که عددیم نه دی صحیح دا څه وکنه دا اتفاقی مسله ده چې شرکت په کنه د صحیح کله چې لا خلط کړي دواړو نه د غنم دي زمام غنم دي لا خلط کړي نه دي یو ځای کړي نه دي اتفاقا په کې عقد شرکت نه رسي پوه شو به او که خلطم کړه به شرکت کو به امام محمد رحم الله وی سیدی امام ابو یوسف رحم الله وی بهم نه دي سي پوه شو به کبه ویما دا نور اشیاء هم جنس که خلط نه اتفاقا بکی عقد شرکت نه رسي او که خلط شو امام محمد رحم الله وی سیدا امام یوسف رحم الله وی وګوره ولا خلاف فيه خلاف نشته د دې په ادمي جواز کې چې شرکت پکې نه دي صحیح بیننا زمنګ د احناف بن زمانه قبل الخلط یادوما ولكل واحد منهما كخلط شوی نو دغه نوم پراتو زمامو او منګل چې لکه شریک شو توجه برګوري څه شو الان کې لا خلط کړي نه دي د شرکت له اعتبار نشتا کا که هلاک شو د به هلاکی د داغه او کزماغه هلاک شو زما به هلاکی توانی باغن راځي کما خرڅ کړه کما ګټه وکړه ټول ازما که خپل یې خرڅ کړه کما ګټه وکړه ټول داغه ځکه شرکت نشته نو ولكل واحد منهما هر واحد د بار به د دوړو شریکانو کې ربح متاعه ګټه د خپل سامان وی والیهم پاغه باندې به وضعته دغه نقصان هم وی وین خلطا دم ویلو که خلط کړه ثم اشتركا به شریک شنو به فكذلك في قول ابي يوسف رحمه الله همدا مفتابی راي دغه وای بهم شرکت ټیک نه دی شرکت مفاوضه نه ده نه چې غنم یو ځکړه شریک خو کړه دې سره څه کوي وای مړه دا شرکت ملک دې شروع کې میلو کنه دوه کسان چې غنم وغیرہ خلط کیو به امتیاز نه کیږي حکم شرکت دې
شرکت ملک دی. امام محمد رحم الله ویني چې اوس شرکت عقد دی. کم یو دی؟ به شرکت ملک قانون دا دی چې دې کې د چا څومره حصہ وکه خرڅ کړي ګټه به د هغه حق عمرې. مثلا د من دي زما 2 من دي او شریکم کړه او خرڅوي که شرطم ایخه او کنم دی کدام بیان کو چاله ګټه بنی منی مې او کڅم نه دی ویلي بهر حال چې خرڅم کړه نه دوی سي ګټه بزمای ځکه زما 2 من دي یوي سبل دی دل اعتبار نشته چې ګټه به نیمه نیمه یا دوی سي بستای یا یوي سو دل اعتبار نشته. شرکت ملک د چا څومره حصہ وګټه عمره داغه ده او شرکت عقد کې وی دی له اعتباري کم معاهده وکي چاله کدوې سي ګټه استای وزما یعنی مګټه استانی مزما. امام محمد رحم الله دې تکم عقد وی شرکت عقد ورته وي دې شرکت تکم وي نو کزما 2 من غنمو د یو منو او معاهده مکړه چې ګټه بنی منی مې یو خرڅم کړه نو ګټه بنی منی مې. امام یوسف رحم الله وینا دغه معاهده لیسه اعتبار نشته چې 2 سي غنمو ګټه هم دغه 2 سي بل به ورکو پیږي پی کماله وإن خلط ثم اشترك فكذلك في قول ابي يوسف رحمه الله وشركه شركه ملك شركه بشركه ملك لا شركه عقد بنوي وعند محمد رحمه الله تصح شركه العقد صحیح کیږي وثمره الاختلاف چې تظهر ظاهري عند التساوي في المالين چې مالینو کې مساوات فی ما بل مثال ویلې من غنم د دي من زما دي او معاهده وکړه چې 2 سي ګټه بزما یو بداغي. امام محمد رحم الله بن صحیح ځکه شرکت عقد کې را صحیح ده. امام ابو یوسف رحم الله بن زمانی نه ده صحیح نیمه نیمه ګټه بالي ځکه شرکت ملک دی غوي. وثمره د اختلاف ظاهري کې عند التساوي في المالين چې مالینو کې مساوات فی او اشتراط التفاضل او شرط کی تفاضل بربح بغټه کې نصي روایت د چا دی فظاهر روایت ما قاله ابو یوسف رحم الله. دا علامه ابن نجم فرمایي دا مفتبی رای دا بحر رای کی عمده مفتبی رای دا وجه سره لانه تتعین کمره تتعین بالتعین بره وګوره. امام ابو یوسف رحم الله وای کچری غنم ما دا خلط کو کنه یوځي کو اوس هم په تعین باندې غنم متعین کیږي او کوم شي چې په تعین متعین کیږي هغه کې شرکت مفاوضه صحیح ده شرکت عقد به کې صحیح ده نه ده نزدک او ته شرکت ملک وي بیان شولې به وای ځکه وای دا متعین کیږي په تعین سر بعد الخلط هم کما يتعين قبل او څنګه چې تعین د خلط مخ کې متعین کېدل. ولي محمد رحم الله به برګوري بس تشبرکت دینو هغه وای دا سمن دا غنم چې مثلا دغه 2 حیثیت دي د مکیلی موزونی اشیاء کې څو حیثیت دي 2 دا سمنم جوړیږي او به هم جوړیږي. سمن څنګه جوړیږي زه د عبدالرحمن په غنم باندې کتاب عالمه او ته چاله غنم به میش پس سرکم صحیح ده کنه ده اوربشوي ته عالمه صحیح ده کنه ده صحیح ده دلته دا اوربشي یا غنم د مکیلی اشیاء موزونی اشیاء دا څه جوړ شو سمن د څه ده کنه نه دی جهت تک وګوري سمنیت د پکې نو پتاین باندې نه متعین کیږي بل طرف ته وګوري غنم خو پتاین متعین کیږي نو الته حیثیت د چا ده د سامان ده حیثیت د چا ده سامان ده څو حیثیت شو نو د دوړو حیثیتونو خیال بساتو اعمال الدلیلین اولا من اهمالهما دا قاعده ده څنګه به وکړو چې کله لا خلط نه دی شوی نبی جهاد د سامان له اعتبار ورکو شرکت به کنه ریټی او چې خلط وشو او هم جنس دي نبی به ولتین به به اعتبار چاله ورکو سمنیت لا به به کی شرکت هم شي صحیح شي پیږي کنه بیا وګورئ ولی محمد رحم الله ان هذا مکری موزون عددی متقارب اشیاء دا ثمن من وجن حتى جاز البيع بها بدی بیع کول شدین ان فی الذمه او جداری په ذمه دین شي کوم شي چې په ذمه دین کی یا بتین نه متین کیږي او وبيع من حيث ومبيع دې کو بيع دې ومبيع دې هغه څه کیږي او مبيعات د دې حیثیت نه یتعین بالتعین نفع عملنا بالشبهین په دوړو شبهو موږ عمل کوو څنګه بالاضافه الى حالين دوړو حالتونو ته نسبت کو قبل الخلط هغه د سامان اعتبار او بعد الخلط سمن بخلاف العروض په خلاف د نور سامانونو دا کوم چې مکیلی موزونی او د دې اشیاء نه لکه مثلا غواش ولا هغه به هر حال سامان دی
هغه کې کله یو جهت تم پکې سمانیت نشته ده نو هغه که قبل الخلط وي که بعد الخلط وي وغانې کمرګری کې او کداري وبيلي بيلي هغه کې شرکت ټیک نه ده شرکت عقد بخلاف العروض لان ليست ثمنا بحال هغه یو حالت کې ثمن نه ولو اختلافا جنسا برګوري کده سره غنم دي ما سره وربشي دي مکيلي اشیاء دي موزونی اشیاء دي خو جنس بدل لې به امام محمد رحم الله امام یوسف رحم الله شان خبره کوي چې خلط وشو کني شوی شرکت عقد نه ده پوهیږي به ولو اختلافا جنسا كالحنطه والشعير دا بیل جنسونه دي والزيت زيتون تل والسمن او د عام غړي فخلطا خلشي لا ينقض الشركه بها شرکت د منعقد کیږي بل اتفاق او سوال دا دی برګوري امام محمد رحم الله چې کله هم جنس اشیاء خلط شي الته شرکت عقد صحیح کوي او که غیر هم جنس اشیاء خلط شي الته نه صحیح کوي څه وجه دا د مولوی سبه ډېر عجیب قاعده بیانوي ټول برګوري امام محمد رحم الله وای کنا یو شم زوات الامثال نه دی لکه غنم بل شم زوات الامثال نه دی لکه وربشي خو چې جنس بدلی تی خلط کو زوات الامثال نه پاتې کیږي او زوات القيم نه ګرځي لکه ډېر رقم مساله دا کوي شوی به دو زوات الامثال اشیاء چې مختلف الجنس فی خلط شي نو زوات القيم جوړیږي څه جوړیږي پوه نه شي به او دو زوات الامثال اشیاء چې هم جنس وي او خلط کې هغه به هم زوات الامثالي غنم چې غنم سره خلط کې به هم سي قاعده باندې پوه شوي به د قاعده څه مطلب شو مخ کې بس ځای لکشان ناغه وای چې کله دو هم جنس اشیاء وي غنم دي خلط کو نو وس امداد زوات الامثال نه دي مخ کې بشان وسم دي نو دې کې سمنیت ولا معنا شته زوات الامثال او اشیاء کې کسره تقسیم کوي که یو تکم شي او بل تزيد شي نور مثل بازار کې ملاويږي کنه ولا را به وړي ور به کې برابر بشي اسه بل فرض وېما کیږي کنه کیږي نو لانجی نه جوړي بس یو کمه زته بکنه راځي او زوات القيم اشیاء چې ته تقسیم کی یو قیمتي دی بل غیر قیمتي دی احتمال شته کنه شته لکه غنم او وربشه من خلق کړلې مثلا غنم ګران دي وربشه ارزان دي نو چې موږ بمن نیمه کړلې ما طرف ته غنم ډیر او هغه طرف ته کم نظم هغه قیمتي دی هغه غنه دي دا کنه دا اوس لانجه جوړیږي او مخکې کلانجه پتن لګي پوه شوي کنه نو هم جنس اشیاء چې خلط شي نو کبه ته تقسیم کلانجه نه جوړیږي ځواک نه کوي ځکه زوات الامثال دي او دا نو غیر هم جنس اشیاء چې خلط شي به تقسیم کې به زوات القيمي ذات القيم کې دا غي څه قیمت ده دې څه قیمت ده د مجهول ده براله بيوات کراشي هغه مفزيل المنازع جوړیږي وګورئ والفرق لمحمد اغدا چې ان المخلوط من جنس واحد چی من ذوات الامثال ویکا ویل میو کنه ومن جنسي چی من ذوات القيم وی فتمكن الجهاله بدید ذوات القيم کې جهالت ممکن ده کما فی العروض کې لکه عام سامانونو کې چې تقسیم کې جهالت بک راځي ما طرف ولا اگر که برابر تقسیم کې به یو طرف ولا خو بل طرف ته بدراته شي بهرحال و اذا لم تصح الشركه شرکت کله چې شرکت ټیک نشو پکې نو فحكم الخلط قد بينا في كتاب القضاء واذا حکم د خلط دا به څه حکم لري وای موږ په کتاب القضاء کې ذکر کړی دی خو کتاب القضاء کې نه دی کا اصل کې دای په صاحب دی دای په کتاب الودیعه کې ذکر کړی دا قصه ان شاء الله کال برازي او لک صبرو کما بس کوا یو لکی ربات د شی بدلیږي بيخي عنوان بدلیږي او ته وګورئ قال قدري مولا فرمای واذا اراد الشركه بالعروض برګورئ سامانونو کې شرکت صحیح دی کنه دی نه دی صحیح خو که څوک وایي چې من خامخای کو اوس به څه کوو توجه د سرم غنم دی ما سرم غنم دی او غواړو چې شرکت پکې وکړو شرکت عقد به توجه ده لکه وای هیله شته کنه څنګه د سره کم غنم ور سره دی من ما سرم غنم را سره دی من زب خپل نیم من غنم په دور خرڅ کما دا به راکی دا د مال د خپل غنم نیم من راکی راکی دی نه دا غزه کډېره د اسما غدل ترې ما وتل دي کې نیم من ستا شو بدله کې ستاغي کې نیم من زما شو د ویل سیدا نه دا غنم هم شریک شو هغه غنم شریک شو کنه اوس به خرڅ کو پیسې بل استراشي کنه اب شریکی به کاروبار کو کډېری پیسې وکړي کله کې وکړي پوه شو به واذا اراد الشركه بالعروض نباع كل واحد منهما
خرج دي کې روایت په دواړو کې نصف ماله د خرج کې بنصف مال الاخر باندې او چې یو پر خلکو دی پورې کوم شرکت او شرکت ملک دی لکه دنه بس چې خرج کې پیسې راشي اوس به شرکت عقد جوړیږي ثم قد شرکتا ځکه وي ورست دی عقد شرکت کی قال هدايه ملاوي وهذه شرکت ملک شروع کې چې یو ځکه لدا کوم شرکت ملکو اما بینا ان العروض لا تصح عروض چې د حسین دي نه صحیح کیږي راس مال د شرکت ناول چې کلم نیم ما په خرج کړه غنیم به ما را خرج کړه شرکت ملک شو اوس چې مخکې خرج کو پیسې لا استرالی اوس په شرکت عقد جوړ کو وتاویله او دا کومه مسله چې کتاب کې ذکر شول نیم بنی مداله چې دواړو مال برابر یله کلک بر غوري به ګل د کدو ګل له داله چې من غنم د دمو من زماو بر غوري اوس کچري قیمت هم برابر دا غم د ضرور پوز ما غم څو ضرور اوس بالفرض والتقدير دا غنم چې دی کنه من دی ټیک ده خود ضرور پوز سیدا از ما غمن دی خو 15 دي اوس به څه کوم نه پوهېږئ پې اوس به شرکت څنګه قایم اوس به داسې وکړو دغه د غنمو څلور حصې به زما شي بدله کې به زما د غنم یوه حصه هغه له ورکوه ورکوو به یې نه ځای په ځای به پراته وي هغه ته به ووایم چې هلکه ستا په غنمو کې څلور حصې زما غنمو کې یوه حصه ستا صحیح شو زما غنم چې کوم پراته دي د هم کې څلور حصې زما یوه د هغه غنم هغې کې څلور حصې زما یوه د هغه بس برابر شولو به که نه پوهېږئ پې خرڅ به وکړو کمې پیسې رالي 50 روپو کې به پنځمه حصه به هغه له ورکړم څلور حصې به زما شي صحیح شو که نه هغې نه بس به شرکت قایم کړو به وتاویله تاویل دا کوم مسله چې قدرت ذکر کړی دا اله ده اذا كان قيمه متاعهما على السواء ولو كانت بينهما تفاوت بشر بيع صاحب الاقل بقدر ما صاحب الاقل بیا ده کنه يبيع خرڅي به صاحب د اقل بقدر ما په اندازې د هغه يثبت به شرکت قائم شټول نه دغه طریقه ما ویله